Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to explain transcription in detail. Student da hum tapatara chikala protein synthesis ki gino pa protein synthesis ke walane step aga transcription di transcription aga process di chpai ki da DNA na da RNA copy jodi gino da amal tunge transcription bia pa transcription ki chikum terms aga munga mak ke explain kari di نن به موږ ډسکس کوو چې ایکچولی د ټرانسکرپشن میکانیزم څه دي. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې زموږ سره دوه بیسیک ټایپس اف سیل دي، پروکریاټک سیل اینډ یوکریاټک سیل. دا بریفلی چې کوم میکانیزم دی هغه سلایټلی ډیفرنٹ وي په پروکریاټک کې او په یوکریاټک سیل کې، ځکه چې هغه انزایم سټرکچر د یو بل نه ډیفرنٹ وي. بل دا چې په پروکریاټک سیل کې زموږ سره نیوکلیس نه وي او په یوکریاټک سیل کې زموږ سره نیوکلیس وي، نو بلته به ایکسټرا موډیفیکیشن کیږي د RNA، او په پروکریاټک سیل کې به ایکسټرا موډیفیکیشن هغه نه کیږي ځکه چې هغه ټرانسکرپټ هغه په سایټوپلازم کې جوړیږي. نو موږ داسې لیکي چې to make a copy of mRNA, such process called transcription. It began when RNA polymerase it with promoter region on DNA. دا ټرانسکرپشن به الله شروع کیږي چې کله RNA polymerase enzyme د DNA په یو خاص ریجن چې ته موږ پروموټر چې سره ځان اٹیچ کی، نو دا پروسس به شروع کیږي and at terminator region it dissociate from promoter. او بیا چې کوم terminator region دی پای به دا DNA strand نه جدا کیږي او RNA به جوړیږي. بیا موږ لیکلي چې ټرانسکرپشن چې کوم سټیپس دي، transcription is completed in 3 steps: initiation, elongation and termination. د دې نومونه په خپله پته لګي. initiation mean to start a process. چې کله یو پروسس هغه سٹارټ کیږي نو ته موږ سوچ initiation چې دا initiate شو start شو. elongation to continue and make a copy of mRNA. elongation وګدېدو ته وي یا growing ته وي، growth ته وي. elongation mean growth. د څه شي growth؟ د mRNA چې کومه کاپي د هغه غټېدل، د هغه کاپي جوړول، دغه ته موږ څه وایو؟ elongation. termination. what is termination? to stop. چې کوم پروسس کوم زموږ سره ټرانسکرپشن عمل سٹارټ شوی دی چې هله داسې سیګنل راشي چې هغه پروسس بیا سټاپ کړي، نو دې ته موږ څه وایو؟ termination. اوس په انیشیشن کې څه کي؟ RNA polymerase هولو انزایم. دا خبره ځان سره نوٹ کې، هولو انزایم چې کله د انزایم سره نان پروټین یا ایکسټرا پارټ ورسره اټیچ نه ته کمباین بیا موږ سوی هولو انزایم اټیچ اټسلف وذ پروموټر ریجن. پروموټر موږ ته پته را چې دا RNA polymerase اټیچمنټ ریجن دی دا په DNA باندې موجود دی. هغې ته موږ وایو چې دا ټاټا باکس او GC باکس دا موږ مخکې مینشن کړي دي. هولو انزایم انډیوس میلټینګ پوینټ ټو بی نوټډ. دا هولو انزایم چې کله په DNA په پروموټر ریجن باندې راشي دا به میلټینګ کوي. چې کله میلټینګ کوي نو په دې کې به یو آی شیپ سټرکچر جوړ شي چې ته موږ سوی ببل یا ته موږ ټرانسکرپشن ببل. دا چې کوم ریجن دی ته موږ سوی ټرانسکرپشن ببل. دا ټرانسکرپشن ببل دا به انکریز کیږي، بیا په دې کې وای شیپ ریجن هم جوړیږي. ها و سټوډنټ دا پروسس موږ دلته ډسکس کوو. سټوډنټ دا زموږ سره نیوکلیس دی، د سره دا نیوکلیس دی، په نیوکلیس کې دا DNA ده او د دې DNA نه کاپي جوړیږي، د mRNA کاپي جوړیږي. و دا پروسس چې کله کېږي نو دې سره به اټیچمنټ کوي زموږ سره RNA polymerase enzyme په کم ریجن کم ته چې موږ پروموټر ریجن، په پروموټر ریجن به دا اټیچمنټ کوي او دا چې کله ټرانسکرپشن ببل جوړ شي دا DNA سټینډ کولاو شي، په دې کې ډیفرنٹ انزایم خپل کار اکټیویټیز کوي. نو دا DNA دوه سټینډ دي، یو زموږ سره سینس سټینډ دی، بل زموږ سره اینټي سینس سټینډ دی. اینټي سینس هغه سټینډ دی چې دای نه د mRNA کاپي جوړیږي. دا زموږ سره څه دی؟ mRNA دی. اسټون دا mRNA چې کله جوړیږي دا په 3 سټیپس کې کیږي. انیشیشن چې کله دا پروسس سٹارټ شي، elongation چې کله دا پروسس وګدیږي، او ټرمینیشن چې کله دا پروسس سټاپ کیږي. اوس دا پروسس چې کله کیږي نو په دې کې RNA polymerase enzyme دی. نو RNA polymerase enzyme په پروکریاټ کې هم شته، په یوکریاټ کې هم شته. په پروکریاټ کې دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې زموږ سره یو سنګل
RNA polymerase enzyme دی چاہے تم سوی هولو انزایم دا هولو انزایم زموږ سره په 2 الفا 2 بیٹا اومیگا او په سیګما فیکټر باندې کنسسټ دی دا ځان سره نوٹ کړئ 2 الفا 2 بیٹا اومیگا اینڈ سیګما فیکټر چې کله دا سیګما فیکټر د سره اٹیچ وي نو دا ته موږ سوی هولو انزایم او چې کله دا په پروموټر ریجن راشي دس سیګما فیکټر از ډیسوسییټ دا sigma factor then a dissociation ditum by core enzyme. This is called core enzyme and this one is called sigma factor. This sigma factor search the promoter region on DNA strand. Da factor de che da yo guideline provide kai sub provide kai guideline provide kai the jada para the core enzyme the para da ta promoter region trace out kai da the prokaryote the RNA polymerase خبره شو په eukaryote 3 RNA polymerases په eukaryotic cell کې موږ سره 3 different RNA polymerases دي چې RNA polymerase 1 دا پکې 70% وی دا ribosomal RNA جوړي RNA polymerase 2 دا mRNA جوړي دا پکې 20 نو اخله 40% وی RNA polymerase 3 دا transfer RNA جوړي دا پکې 10% وی بیا elongation it begin when RNA polymerase leave the promoter چې کله RNA polymerase هغه promoter هغه پریک دی او مخکې چې کوم دی هغه step واخلي in early steps the whole enzyme lost its sigma factor دا خپل sigma factor loss کی core enzyme move downstream دا core enzyme دا downstream upstream او downstream موږ ډسکس کړی دي چې کله د start point نه په positive direction کې کوم نیوکلیوټاید شروع کی نه ته downstream The core enzyme aids nucleotide. The core enzyme by nucleotide aid ki from 5 to 3 direction point to be noted because at the 3' end hydroxyl group is present. In a transcription the amal ba hamesha the 5' end the 3' end te zika chi pa 3' end bani hydroxyl group attached thi. The process continue bya bas chil ki bya pa di DNA strand ke da si region shta da si signal shta دا سه جنکشن شتا چې هغه به mRNA یا چې زموږ سره کوم کور انزایم دی RNA polymerase enzyme هغه به سیګنل ورکوي او پای به دا پروسس ختمیږي termination when RNA synthesis stop or DNA strand is called termination هغه عمل چې کله RNA synthesis په دې strand باندې stop شي ته موږ termination RNA chain dissociate from DNA دا RNA چې کوم chain دی دا به DNA نه جدا کیږي the separated DNA reassociate the DNA چې کوم دا strand کولاو شوی دی دا به واپس د یو بل سره میلاو شي خپل هغه ډوپلیکس به واپس جوړ کی اوس termination may be termination په دوه طریقو سره کیږي یو دی راهو independent او بل دی راهو dependent termination اوس تاسو په بوک کې چې کوم ورکړی هغه راهو independent دی د تاسو سره intrinsic terminators چې په سیل کې یا په DNA کې خپل کوم internal terminator موجود دي پای کې hair pin structure جوړیږي hair pin which is followed by 6AU چې بای پسې بیا 6AU adenine uracil residue وي and poly U signal the core enzyme stop چې کله poly U signal راشي نو پای بیا core enzyme خپل activity stop کوي او RNA بس کیږي هغه به جدا کیږي دلته موږ دا هیر پین سټرکچر دی چې دا هیر پین سټرکچر دی پسې به هیر پین چې کوم کلیپ شانتي زنانه په ویښتو کې لګي دی ته هیر پین دی پسې به داسې ریجن راځي چې پای کې AU دا سیکوینسز به وي دې ته موږ سوی پالی یو چې کله دا پالی یو ریجن راشي نو به بیا د mRNA termination کیږي دې ته موږ سوی termination phase. So it is enough for today.